السلام علیکم ملګرو د پی ډی ایم ټول سیاسي جماعتونه د عمران خان نه دومره خوفزده دي چې هغوی نه غواړي چې مذاکرات د کامیاب شي او دې دپاره هغوی د شهباز شریف قرباني ورکولو ته هم تیار دي او حکومت سپریم کورټ سره د ټکراو فیصله هم کړې ده. نواز شریف او مریم نواز اخر په کومه خبره باندې دومره غوسه دي چې هغوی نه غواړي چې مذاکرات د کامیاب شي. د پاکستان تحریک انصاف او د حکومت ترمنځ چې د مذاکراتو کم دریم دورو هغې څه کهاني ده، آیا دا مذاکرات به اوس آینده کیږي او کنه دا کامیاب شو او کنه او دې نه پس اوس د پاکستان تحریک انصاف آینده څه حکمت عملی ده، دا ټولې خبرې په دې نوي ویډیو کې تاسو سره ډسکس کوم. خو ملګرو څنګه چې تاسو ته پته ده په هر ویډیو کې زه تاسو ته یو سوال مخې ته एकदम د هغې سوال جواب تاسو ماله په کمنټ کې راکوئ. نننی سوال دا دی چې آیا تاسو عمران خان دوباره د پاکستان وزیر اعظم لیدل غواړئ؟ د دې سوال جواب ماله په کمنټ کې ضرور راکړئ او که چېرې په دې ویډیو باندې 2000 کمنټ رالل او 2000 کسانو دا ویډیو شیر کړه، د دې نه به دا ثابتېږي چې د پاکستان اکثریت چې دی دې ټیم کې دا غواړي چې عمران خان دی دوباره د پاکستان وزیر اعظم جوړ شي. ملګرو د پی ډی ایم ټول سیاسي جماعتونه دې ټیم کې د عمران خان نه دومره خوفزده دي چې هغوی نه غواړي چې په ملک کې د الیکشن وشي. دا کم مذاکرات چې دې ټیم کې د پاکستان تحریک انصاف او حکومت ترمنځ شروع دي نه دا د کامیاب شي. اوس پرون یو دریم دور د دې مذاکراتو وشو او د هغې چې کم اندروني کهاني ده هغه زه تاسو ته مخې ته ږدم. شاه محمود قریشي دا ویلي دي چې یاره زموږ د الیکشن دپاره یو تاریخ باندې اتفاق ونه شو او نن به موږ په سپریم کورټ کې یو تحریري ریپورټ جمع کوو او په هغې کې به سپریم کورټ ته مخې ته دیږدو چې دا مذاکرات چې دي په دې کې هیڅ قسمه پیشرفت ونه شو، زموږ په یو تاریخ باندې اتفاق ونه شو. نه لحاظه سپریم کورټ چې کوم فیصله ده چې په 14 مای باندې به په پنجاب کې انتخابات کیږي نه په هغې د عمل درآمد وشي. نو اوس د دې نه دا ثابتېږي چې یاره دا مذاکرات چې دي دا مکمل ناکام شو او مذاکرات چې دي نه دا اوس دې ټایم کې حکومت صرف د یو تاهیري حرب په طور باندې استعمالي. هغوی دا غواړي چې یاره صرف د 14 مای دا تاریخ چې دی نه دا د تیر شي او دې ټایم کې د حکومت دا وینا ده هغوی دا غواړي چې موږ د بجټ پیش کړو او د هغې نه پس موږ اسمبلي تحلیل کو او بیا د پټول ملک کې انتخابات وشي په سپتمبر کې. خو پاکستان تحریک انصاف ورته دا وایي چې نه بجټ به تاسو نه پیش کوئ، بجټ به نگران حکومت پیش کوي او تاسو اسمبلي چې دا هغه د 14 مای نه مخکې تحلیل کې او بیا د هغې نه پس به موږ په دې باندې اتفاق کوو چې په ملک کې به کله انتخابات کیږي. خو حکومت هیڅ کله هم دا نه مني او اوس پاکستان تحریک انصاف د دې نه پس نن خپل یو اعلی سطح اجلاس هم راغوښتی دی او په هغې کې به آینده چې کومه حکمت عملي ده نه په هغې باندې به غور او فکر کیږي. مریم نواز او نواز شریف ولې ډیر زیات غوسه دي؟ هغوی غوسې وجه څه ده او هغوی ولې نه غواړي چې مذاکرات د کامیاب شي؟ د هغې وجه دا ده که تاسو وګورئ کله نه چې په پاکستان کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت ختم شوی دی نه شهباز شریف کیسونه وګورئ، د حمزه شهباز وګورئ، د هغه چې کوم رور دی د هغه کیسونه وګورئ، نور چې څومره هم سیاسي رهنما دي د هغوی ټولو کیسونه ختم شو. خو دې دوران کې د یو کال کې صرف نواز شریف داسې کس دی چې هغه ته هیڅ قسمه ریلیف میلو نه شو، د هغه چې څومره کیسونه دي هغه ختم نه شو. نو په دې باندې هغه ډیر زیات غوسه دی چې یاره زما چې کوم سیاسي مخالف دی عمران خان هغه دې ټیم کې هم د پاکستان په سیاست کې ان دی، هغه سیاست دپاره اهل دی او زه چې دی نه اهل یم او ما ته هیڅ قسمه ریلیف میلو نه شو. نه په دې باندې هغه ډیر زیات غوسه دی او هغه نه غواړي، مریم نواز نه غواړي چې دا مذاکرات ته کامیاب شي، هغې پورې الیکشن دی نه غواړي تر څو چې عمران خان د پاکستان په سیاست کې موجود وي او نواز شریف چې دی هغه پاکستان ته نه وي راغلی او دې دپاره هغوی هر حد کراس کوي تر دې پورې چې د شهباز شریف د قربانۍ ورکولو دپاره هم تیار دي او کم کسان هم چې اوس دې نه پس د کابینې چې کم کسان دي هغه هم شهباز شریف سره ودرېږي، هغه به هم نااهله کیږي او د هغوی خلاف به هم د توهین عدالت کاروایی کیږي. دې ټیم کې شهباز شریف سره دوه آپشن دي، یا خو د هغه د عزت سره اسمبلي تحلیل کی او انتخاباتو طرف ته د لاړ شي او که نه داسې نه ځي نو بیا به هغه خلاف توهین عدالت کاروایی کیږي. او بل اړخ ته تاسو ته ما وویل چې نواز شریف هم دا نه غواړي، مریم نواز هم دا نه غواړي چې مذاکرات ته کامیاب شي، انتخابات ته وشي. د هغې وجه دا ده چې هغوی دا غواړي چې شهباز شریف ته د عدالت طرف نه نااهله کړي شي او بیا هغې په ذریعه باندې دوی یو بیانیه جوړه کړي او بیا د هغې نه دوی یو سیاسي فایده حاصله کړي. او بل اړخ ته حکومت سپریم کورټ سره هم مکمل د ټکراو فیصله کړې ده. خواجه آصف چې پرون په قومي اسمبلۍ کې کم تقریر کړی دی هغې نه تاسو دا اندازه لګولی شئ، هغه دا ویلي دي چې هغه دور لاړو چې سپریم کورټ په وزیر اعظم ختم کو، هغه به نااهله کو. اوس کو چېرې زموږ وزیر اعظم نااهله شو نو موږ به سپریم کورټ دا فیصله نه منو، موږ به د خپل وزیر اعظم قرباني چې ده هغه به نه ورکو. او حامد میر هم یو غټ انکشاف کړی دی او هغه دا ویلي دي چې یاره دې ټیم کې
حکومت په دې موډ کې دی چې هغوی سپریم کورټ سره مکمل ټکراو کوي، ځکه چې هغه دا ویلي دي چې یاره دې نه مخکې کو سپریم کورټ د حکومتونو خلاف فیصلې کړي دي، هغه ټایم کې د پاکستان اسټابلیشمنټ چې دی هغه به د پاکستان عدلیه شاته ولاړو. خو دې ټایم کې تاسو وګورئ د پاکستان اسټابلیشمنټ چې دی هغه د دې موجوده حکومت شاته ولاړ دی، دا انکشافات حامد میر کړي دي. نو اوس ګورو چې آیا دا مذاکرات په مخ کې ځي او که نه. خو اوسه پورې چې کوم پیشرفت مخې ته راغلی د هغې نه دا ثابتېږي چې دا مذاکرات چې دي دا مکمل طور باندې ناکامه شوي دي او حکومت صرف پاکستان تحریک انصاف لا دوکه ورکوي. دا صرف د یو تاهیري حرب په طور باندې استعمالي او هغوی دا غواړي چې په چل باندې د 14 مای چې کوم تاریخ دی نه دا تیر شي. څومره هم ډیولپمنټس وي په دې پیج باندې به زه تاسو سره شیر کوم. ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شیر کړئ او تاسو خپله قیمتي رای هم ما سره په کمنټ کې ضرور شریکه کړئ. د الله په امان.